السلام علیکم. درېمه څلورمه ورځ ده په سوشل میډیا په الکترونیک میډیا د بجلی د بیلونو ډیره لوی هنګامه روانه ده او هغې کې بیا پرون حکومت میټینګ وکړو. په میټینګ کې چې کوم تفصیلات راغله ډیر خطرناک دي، ډیر تشویشناک دي. نن درته زه وایم چې زموږ د بجلی مسله ولې دومره ډوبه شوه او څه د ریلیف پکې هیڅ چانس نشته. د هغې یو بنیادي وجه ده او هغه د یو 15 کاله مخکې شوي کم غلط اګریمنټ دي. دا د هغې وجه ده. پرون د میټینګ کې وزیر اعظم صاحب تپوس وکړو د پاور سیکټر د ماهرینو نه چې مونږ څنګه ریلیف ورکو عوام له. هغوی ورته وي صاحبه دې کال کې مونږ 15,000 ارب روپے کیپیسټي چارجز ورکړي او را روان کال کې به دا کیپیسټي چارجز 2000 ارب شي. او زه درته بله دا ووایم چې په 2028 کې به ته د دې یو یونټ نه استعمالي او 4,000 ارب روپے به کیپیسټي چارجز ورکړي. کیپیسټي چارجز څه دي او دا ولې مونږ وشوه؟ پاکستان کې چې کله د بجلی بحرانو د بېنظیر په دور کې او د نواز شریف په دور کې دغه دوو دورونو کې دوی تباهي کړې ده. او تباهي ولې کړې؟ دوی داسې چلو کو چې دوی خو سیاستدانان دي، د را روان الیکشن سوچ کوي. دوی آی پی پیز راوسته. آی پی پیز وی انډیپندنٹ پاور پروډیوسر، د بهر ملک نه خلک راوسته کمنیانې او هغوی ته وی چې بجلی جوړه کې. بجلی هغوی یا په ډیزلو جوړوله یا په فرنس آیل جوړوله او یا په کویله جوړوله. دلته کې د ټول نه ارزانه بجلی چې ده د ډیم نه ده. هایډرل پاور په روپو کې جوړیږي او دا فرنس آیل او ډیزل چې وي یا کویله په امپورټډ چې ده دا چې ته په ډالرو کې راغواړې او ډالر اسمان ته خیږي نو ته به څنګه ارزانه بجلی ورکې؟ بلې هغوی له دا لالچ ورکو او دا لالچ وله په دې ورکړو چې دا خلک راشي د دوی په دغه غټو پراجیکټو کې کمیشنې جوړې شي، په لندن او په سویټزرلینډ بینکونه به ډک شي او دوی ته به کمیشن میلاو شي. عوام ته به دې له 20 کاله پس پته لګي چې زموږ سره کم ظلم کړی دی. دوی ورسره یو اګریمنټ وکړو کیپیسټي چارجز. کیپیسټي چارجز دا چې تا ته ووي چې یاره کو ستا نه مونږ یو یونټ لو او کو نالو دنه طالب چې ستا څومره کیپیسټي ده د هغې پوره پیسې بدله درکو. لکه پاکستان کې ضرورت دی د 25,000 میگاواټ بجلی او مونږ سره دی وخت کې سهولت چې دی دا 35,000 میگاواټ بجلی دی. دا 10,000 میگاواټ چې سیوا جوړیږي دا د حکومت په استعمال کې نه راځي، خو ته به هغوی له د دې پیسې م ورکې او دغه پیسې بیا زما او ستا په بیلونو کې زموږ نه دي. دې ته وایي کیپیسټي چارجز. درېیم ظلم یې دا وکړو چې د شهباز شریف دی په دور کې هغوی یو اګریمنټ د اوس نه مخکې دورونو کې دا کړی چې پنجاب کې یو پلانټ جوړ کړی او هغه په امپورټډ کویله کړی. زموږ سره په تر کې د 100,000 میگاواټ بجلی د 100 کالو د پاره کویله پرته ده. نو دا یو اګریمنټ کړی چې دی له به کویله د بهر نه راځي، کویله چې بهر نه راځي بیا په ډالر کې راځي. کو ته افغانستان نه راغواړې اب په ډالر کې ورته پیمنټ کې بیا دې ځان له کار وکړو. او دا منصوبې دوی صرف په هغه ورځو کې د خپل کمیشنو دپاره او وقتي طور چې خلکو ته بجلی شي چې موږ څه ډېر لوی پروجیکټ یې کړي دي. هغې ورځو کې به د بېنظیر ګورنمنټ کې یو اشتهار چلېدو، خلکو به ډېر خوښ و میرے گاؤں میں بجلی آئی ہے. دا د هغې نتیجې دي. د ټول نه ارزانه بجلی په دنیا کې دا د هایډرل د اوبو نه چې جوړیږي. زموږ سره دی وخت کې صرف 8,000 میگاواټ موږ د بجلی اوبو نه جوړو او ماهرین وایي چې په پاکستان کې د بجلی نه د اوبو نه بجلی جوړولو 1,00,000 میگاواټ گنجایش زګونه شته، ډیمونه جوړېدی شي. خو ډیم تاسو ته پته ده چې پای باندې 10 نه 8 کال 8 نه 10 کال لګي یا 12 کال. هغه یو لوی پروجیکټ دی، سروې به کې علاقې کې به ځمکې ولې او په لکونو ایکړ زګونه پای کې کیریږي او هغې باندې ټایم لګي. دا خو سیاستدانان دي، دوی دا چلو کي چې بس خو 2 میاشتې پس یا کال پس الیکشن دی راشه فوري داسې یو اقدام وکړه چې ملک دې غر کېږي خو چې عوامو ته پته ولګو چې دا کار ما کړی. نو دغه نتیجه ده. نو دغه آی پی پی چې کوم دی انډیپندنٹ پاور پروډیوسر هغه اوس دومره حاوي شوي دي چې 15,000 ارب وله مونږ کیپیسټي چارجز په دې کال کې ورکړې او
سوري را روان کال کې به ولموږ 2000 اربه کیپاسټي چارجز روپے ورکو نو چې 2000 اربه ته خرج صرف دوی له ورکې او دې کې خلکو مخکې کمیشنې خوړلې او کېدای شي اوس هم پکې کمیشنې رواني کیک بیکس پکې رواني داسې اګریمنټ انډر دی ټیبل کړي چې هغې کې موږ ته نقصان نو په بجلی کې ریلیف میلاوېده بالکل نشته یو کار دی چې بس عوام ټول په یو ځای راچوت شي نن د بل والې خرڅ کړې د کور سامان د خرڅ کو صوفه د خرڅ کړه بلې میاشت به څه کوي بلې میاشت به د دې نه سیوا بل راځي نو دا مین وجه وه چې مونږ داسې غلطې اګریمنټ 40 کاله مخکې کړي دي د آی پی پی سره چې د هغې په وجه د بجلی قیمتونه کمیدو هیڅ گنجایش نشته او عوام به ورځ تر ورځه په دې عذاب کې مبتلا کیږي دویم طرف پې د آی ایم ایف پریشر دی چې زه دله پیسې در کوم زما پیسې به کم ځای نه راکړي خو دوی خپل عیاشیانې پروتوکول مفت پټرول مفت ګیس مفت بجلی نه بندوي او کله چې نازک وخت نو وي عوام دي قرباني ورکي د عوام نه د قربانۍ ګډوډې جوړ کړي خپل په سہولت دي الله دې زموږ په ټولو باندې رحم وکړي امید لرم چې تاسو به د بجلی په مین مسله پوه شوي چې موږ غر کیږو د کیپاسټي چارجز په وجه باندې او د دې د هیڅ کمیدو څه امکان نشته کو وقتی تور 15 روپے د بجلی کمه کی هغه به اسې د وخت کې پاکولو کوشش ستا لړنه خوشحالي کمنټ پیو کې چې تاسو پوه شوي او شیر کې لایک ورکې او سوچ پیو کې چې په سوچ کې ګناه نشته